رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظیم. محترم ناظرین سامعین السلام علیکم. د وم نمبر ویډیو سره تاسو په خدمت کې حاضر یو. زمونږ ټاپک چې کوم را روان دی دا ابتدایي تعلیم او تربیت او نشونما ده. مونږ په دې کې د ماشوم تر اوسه پورې د څلورو کالو پورې راورسېدلو چې په دې دوران کې کم وخت ماشوم په کور کې دی، ابتدایي ټایم دی، کم مدارج دي او پای کې څه د ماشوم لپاره ضروری دي چې کول پکار دي والدینو لا. اوس زموږ مرحله د ماشوم 15 کالو ته داخليږي د څلور نوالي 15 کاله د عمر رسی نو آیا اوس د داخله پر رسمي تعلیم کې کله شروع کو او پای کې مونږ ته د کوم خبرو چې د احتیاطي تدابیر پکار دي، کومې داسې خبرې دي چې د ماشوم په ذهني نشونما باندې بد اثر ورځي، کوم داسې خبرې دي یا کوم سيزونه دي چې هغه نه بچ کېدل پکار دي چې دا چونکې د آغاز د تعلیم نو چې په دې دور کې یا په دې ټایم کې هغه متاثر نشي او هغه ته نقصان ونه رسي. د ټول نړۍ خبره ده چې مونږه کوم د څلورو 15 کالو په دغه کې د ماشوم د تعلیم په اړه کې حساسیت لرو چې را ورکه د کور کې مویل مدرسې ته ولګي، جمعه ته ولګي او د سکول ته ضرور ولګي چې لویږي تعلیم متاثر نشي. نو دلته موږ نه اکثر یو سنگینه غلطي کیږي. موږ ماشوم ډیر زیات په دې کوم عمر کې څلور نیمو کالو سکم 15 کالو کې چې دینو سکولونو ته لګل شروع کو او هغه دغه لپاره چې دینو چونکه اکثریت زمونږ د ګورنمنت سکولونو دي نو په ګورنمنت سکولونو کې چې دینو او پای کې د نرسري یا داسې د غیر رسمي چورته موږ وایو چې هغه لکه دغه تعلیمي سلسله نه شروع شوی نو داسې کلاس نشته چونکه آبادی ډیره سیوا ده د سکولونو سره چې دینو فیسیلیټیز نشته لري هغه کې چې د کمرو هغه کې د ټیچرز او هغه باضابطه چې کله ماشوم دی بو ته داخل لیکو بس دا رسمي تعلیم شروع شي چونکه داسې نه د پکار دی ماشوم لکه کم از کم یو کال ټایم داسې پکار دی چې د په غیر محسوس انداز کې چې د هغه تعلیم حاصل کی او په د باندې سبارډن په د باندې چې د بوج نه برای راست او الفاظو د لوستلو د الفاظو د لیکلو د لکه کم از کم یو کال چې د فری هند پکار دی او دا فری هند داسې پکار دی چې دا ایجوکیشنل ماحول وي خو هغه د څنګه ماهرینو او چې د پدې کې راي دا نو هغه سم مخصوص سيزونه سره مخصوص انداز کې چې د تعلیم ورکولې ډایرک د لاس کې قلم پنسل ورکړي شي او د حروف د لیکلو تقاضا د شروع شي یا د حروف لوستل د شروع شي نو دا د په ذهني نشونما باندې ډیر زیات بد اثر ورځي. بلکې زه دا اوم چې د ماهرینو راي دا چې د ذهني نشونما چې د ودرېږي دا رکاو شي. د دین علاوه ورسره چې د زده کړې چې کوم عمل لنام د متاثر کیږي څنګه چې موږ دا غنو چې د وخت کې به دا ماشوم زمونږ ډیر زر تعلیم حاصل کړي د قابل شي دا وړو کې د ذهن کچا دی نه دا ټایم نه دی. الله تعالی چې د خپل نظام جوړ کړی دی هغه به موږ فالو کوو د فطرت قوانینو پسې وځو. دا وخت د لبو دی د ماشوم والي ردنه بنالو د دوړ کوالي د تاواله کوي چې د خپل لبي او کې د دا کال دا چې کوم منځنۍ کال د ایجوکیشن نمخ کې د ټول عمر تر 60 70 80 سال کې بیان ملاويږي د په ژوند کې صرف یو پیر دا کال ملاويږي. نو دا د لبو ټایم دی دا د بڑوتري د ذهني او د استعداد د مضبوطولو وخت دی. نو دنه هغه توقع نه د پکار کوم چې تاسو په ذهن کې یو نقشه جوړه ده چې را د تعلیم شروع کی او اي بي سي بس د کې الف ب ت 1 2 3 دا سيزونه بس د کې او دا بس ته په خوشالي کې ټیک د زبې کې سپه زور باندې پزان به بوجراولي او دا به پرمننت نه دا به مضبوط نه دی اساس بني د بنیاد بني دا بس ذکر نه دا به توتی والا راټي نو د توتی والا راټي نو ماشومان بچو بلکې زموږ به دا غي بنیاد مضبوط جوړولو زموږ محیط چې دنه پیش نظر په دې وجه موږ به کوشش کوو چې د کتابونو نه او د کاپونو او دغه سيزونه په حال دی مونږ چې د اوساتو لري او دنه چې د کې دوره فکرمندي یا پریشانی نه پکار چې وړو کې چې دنه دا ولې او بیا په 15 کال کپس کم دی ته د اډمیشن د اوشي او د ذکر د عمل سست رواني نو پکې صاحبګان ډیر زیات نه پکار. اکثر ماشومان ډیر زیات تیزی سره چې دنه اغیز ذکر کوي او د بعضي ماشومان چې د ذکر لیول په مزي ډیر کم رواني نو لہذا د کې زیات فکرمندي نه پکار. دا به د عمل سلو 15 شپږ میاشتې و میاشتې دا به چینج شي خو صرف دا چې د تعلیم سره لگاو د تعلیم سره محبت دا برقرار پاتې شي او دا تعلیم د لوستل د ذکر د لپاره چې د بوج جوړ نشي او د لپاره مصیبت جوړ نشي. په دې وجه د دې دور کې چې د کوشش دا پکار دی چې ماشوم ته د ذکر چې کوم ماهرین وي او دا غي د تجربو نشي نو ماشوم سره لوب کې هغه ته تعلیم ورکول پکار دی په لبو کې او دا ډېر اسانه طریقې دي هغه باندې چې د استادان ماهرین پويږي هغه ما سټپ ته چې راتلونکي ویډیو زمونږه کومه ده ان شاء الله دې پسې نو هم په دې موضوع چې موږ بعد ماشوم ابتدایي کلاس چې کوم شروع شي په هغه کې به ماشوم ته دا په کېل کې په لبو کې سبق څنګه خيو چونکه ځان ټافیک ته که زموږ هغه تلور شنو دی وخت زموږ چې کوم د 4 سال نه 5 سال پورې دورانیه ده په دې کې چې کوم خبري لازمي دي زموږ پاتې شي او چونکه ویډیو توالت شکار شي نو بیا مسله ده چې خلک ګوري نه هغه سره وخت نه لهدا زموږ د خپل موضوع نه لري نو کوشش به زموږ دی چې خپل موضوع کې دنه پاتې شو او خلکو ته نه فائدہ ملاوي شي. نو ان شاء الله نیکسټ ویډیو به زموږ خیرم په دغه موضوع چې په انیشل سټیج کې چې د ماشوم د پاره چې د نس قسمه د زده کړې طریقې په کار دي نو دا به موږ کوو خیري پای کې تاسو والدین هم چې د معاونین به په کور کې هغه تاسو کولی شي او دا شان کوم مدرسین چې دي اساتذه کرام دي هغه دینه چې د فائدہ غوښتي شي. زموږ بل ټاپک به سره ان شاء الله زه کوم کوشش کوم
چې دا سلسله په دې انداز کې وچلوم تر اتنا او کنه دې پسې نفسیات شروع کوم نو دا ټول یا به میکسینګ کو کوشش وکړو چې دواړه نفسیاتي پهلو او ورسره چې دینو دغه سټیج متعلق چې د تدریس چې کومې طریقې دي یا تقاضي دي ابم کو او ورسره په دغه سټیج کې د والدینو بس کرداري نو دا ان شاء الله مهته کومګه نو موږ چې څنګه خبره کوله چې د سلور کال نو 15 کال پورې به ماشوم ته د لبو په ذریعہ باندې هغه سره په لبو کې چې دی دغه خولي سبق خولي یعنی دا سبق نه مراد زموږ مطلب دا چې د زده کړې کوم بنیادی خبرې دي نو چې هغه د لکه شمارش ولا دغه شانته ای بي سي شي چې د نظمونو په شکل کې شي که حروف تهجی نو چې د نظمونو په شکل کې شي او دغه شانته کته د اخلاقی تربیت ورکول غواړي او صد د وای چر د یو سیس د په بدای او په حوالی پنجام پوښي چې د دې قسمه عمل انجام به بدوي او د دې قسمه عمل انجام بچي دا به خاصه وي نو به کې سونه مونږ کارلو هر ماشوم چې تاسو په خپل کورونو کې تجربه وکړئ والدینو ته اسی او دغه ورکوم دا استاد لپاره هوم ورک شو تر بل ویډیو پورې تاسو چې ماشومان ته راځنن تاسو ته کیسه کوم هغه کیسه د پرځي ولې نه هغه ورته د خپل تیر عمر د خپل لوکوالي خبرې ولونه کې یا د خپل مشرانو کیسه ولونه کې ته دا غي دلچسپي ته بیا وګوره سباش په بدا ماشوم موبایل به ان شاء الله پرېخي او که سکرین مینټ کې نه به پرېخي تاسو را بستا بیډروم ته استا کټ تاسو خپل راځي ابو یا امي یا مطلب دا رور چې کور څوک ریسپانسیبلی هغه ته به مونږ نن بیا کیسه وکړه د ماشوم چې په کیسه کې سوره زیات دلچسپي ده دوره د دنیا په یو شي کې نشته او کدا تاسو ته هم زما تاسو څنګه ویلي چې 29 سال تدریسي تجربه هم زما ده او د کتابونو د تحقیق نه چې دا ورته دغه کلونه غدي خوستا کیسه باوي کلونه سوره دغه لپاره هم نه نو خوراک یو سیس بیا برته کی دي بلکې کله دې کیسه استعمال ته اوکي نو دا ماشوم ستاسو خبره مني چې ته دا کار وکړې په ورته کیسه کوم د کیسه چونکې زموږ یو اسلامي کلچر دی نو موږ ډیرو زیات خبرو احتیاط کوو تا چې کومه کیسه دلته وکړه هغه به د میموري کې د دماغ کې هغه کینی نو کوشش دا پکار دی چې په کیسو کې موږ خپل حقيقي واقعیت خپل بیان کوو د ډوکوالي یا دا چې کوم تاسو سره داسې واقعیت شوي چې هغه تاسو سره غلطي کړې دا نقصان راغلی نه د کیسې په شکل کې واقعیتي انداز کې اړیکه بیانول د سره د اخلاقي لیول پوښتېږي او کوم دې کې د انبیاو او د صحابه یا د سیرت النبی نه کار والو د پیغمبر پاک یو واقعیا مختصرا ورته بیان کو یا یو شیډول جوړ کړئ د جمعې په شپه د سیرت نه ورته یو واقعیا بیانوي نو دا ډیره زیاته بهتري ستاسو ماشوم چې د هغه بتا سره وهم پاس شي او ورسره بچ دې ته په غیر مخصوص انداز کې د تربیته مو کې هغه ته د خپل کلچر او د اسلامي خپل تهذیب د دې چې د پوه ورته ورکړي په دې وجه د ماشوم سره خبرې ترې کول او دغه کیسه ګویم کول کوم ماشومان سره چې سور ډیر زیات خبرې کوي والدین ډیر زیات الفاظ دې زده کوي ډیر زیات د چالاکی ډیر زیات د علمي سطح اوچتي په کوم کور کې چې دغه ماحولي صح ماحولي ماشومان سره محبت او د ماشومان سره چې دینو ناس نه وي د هغه کور ماشومان چې د هغه شرمګیر بوي هغه بچ د چا په مخ کې خبره نشي کولای ابا مطلب دا چې د خپل د زړه د اظهار یا چې هغه د ذهن کې ورزي هغه بار بند نشي راځتلې دا تاسو زما چې کوم خبرې زکوم تاسو تجربه کې راولای او پای پریکټس کوي بیا ماته ان شاء الله تاسو فیډبیک راکوي اوس هم تاسو په دې کې داسې خبرې په ویډیو کې تاسو کتلی او دا هیڅ خبر ریسپانس ملایوي نو یو درخواست کوم چې زما مطمئن کېږم نو ماته خامخا فیډبیک راکوي کمنټس کې او پای کې ما سره دغه کوي مشاورت کوي نو ان شاء الله دا سلسله به زموږ ډیر زیات کامیابی او چې زموږ مقصد دغه ان شاء الله حاصلو هم په دې طریقه به موږ کوشش کوو چې د خپل ماشومانو بهترین تربیت کو او هغه د جدید ساينسي طریقې سره د ماهرینو چې کوم تجربات شوي دي دا غي پرانا کې مونږه د خپل ماشومانو تربیت او د غي تعلیم ته توجه ورکو ان شاء الله زموږ ماشومان به ډیر مهته زی بل دې کې یو ضروري خبره ده چې ماشوم ته یو قسم لګي یا څه قسمه سرګرمي کوي نو د 5 منټ نه سیوا کوم ماشوم 5 منټ 6 منټ پورې چې د دلچسپي غستې شي بیا ورته دلچسپي ختميږي نو په دې وجه باندې کوشش کوي چې ته موضوع بدلوا اندازوم بدلوا او طریقه کاروم بدلوا نو الګ نه بچ دې نو دا ماشوم چې د ځان سره اٹیچ ساتي او د دلچسپي بچ دې برقراري په دې وجه باندې تاسو کوشش وکړئ چې خپل ماشومان له وخت ورکړئ چونکه ټارګټ زما د وخت والدین دي دا 5 سال پورې ژوندۍ چې د ماشوم د خپل مور خپل کور سره نو کچره تاسو دی په دوستۍ کې واغستو نو دی با نور دوستان نه نسی غلط دوستان باندې نسی د دې په خپل ژوند کې دی لځای ورکړي په خپل اوقاتو کې دی ټایم ورکړي او کله چا سره د ورځې ټایم نه د شپې ټایم هر سره خپل کور ته راځي نو د مانځنه مخ کې د ماسوتن تر روټه پورې 20 منټ دی ورکړي کواړو د کېږي کفرس کو د مانځنه رستو خاص سرګرمي نه او دا واړو ویخ پاتې کې دي شي نو د مانځنه رستو دي ته د 20-25 منټ ورکړي په هغه کې د دې سره خبرې کول د دې مسایل د دې نه تاسو کول د دې د ورځې معاملات باندې سره خبرې کول تاسو یقین وکړئ تاسو د ماشومان سره داسې قسمه دوستانه رویه په کور کې اختیار کړئ هم ملګری کړو د بچي د کنسپټ ختم کړئ او خواږه دوستانه کړئ نو زه اینم چې دا ماشوم با ستا اکاونټ دی د محبت سره جمع کیږي کله چې بوډا شي د محبت پتا ته واپس کیږي پورا او کچې نن تا خپل ژوند کې د ځای ورنکو په دې ابتدایي انیشل سټیج کې تا د پسینه کې خپل محبت کې نه نو دا اکاونټ وستا خالی پروتي مشکل ده چې دا بچی تاسو سره مانوس پاتې شي مشکل ده چې تعالی په فیوچر کې بیا بدل درکې خو مقدر تعالی د تبلیغ درکړي دا خو مقدر تعالی درکړي دا د خلکو پسې مګرزا خپل کور چې کوم ماشومان بچی دي دا غي خو بهترین تربیت او دا غي خو خصمانه او کدا ساعت دې نو صدقه جاریه ده دا ته ملک لا دا ته قوم لا دا ته پاکستان لا دا ته اسلام لا بهترین سرمایه ورکای خو له بچي ورکا خو بچي ورکا نو تهذیب یافته بچي ورکا سمجھدار او صحتمند بچي قوم لا ورکا دا په قوم ډیر اړتیا ساني ډیر مهرباني نن پورې دومره کافي ده السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته